أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. سورة الأعراف 44 نمبر آیت. په دې آیات کې د اعراف والاو باست د اعراف والاو چې کوم د جهنميانو څخه کومې خبرې اترې شوې دي د هغوی تذکره ده او دا تفصیلی مضمون د جهنميانو روان ده. نو دې ځکه ته موږ راورسېدلو چې جنتیانو ته الله تعالی کوم نعمتونه ورکړي دي د هغې نه وروسته به دوی د الله تعالی حمد ووایي. جنت ته به داخل شي، اواز به ورته وشي دا ستاسو جنت ته داخل شي. ورته جهنميان به سترو لمبو ته لاړ شي او د هغې پورې راوتې نه شي چې څو پورې اوښ د ستنې د سوري نه وتلی نه، یعنې قطعا ترې وتې نه شي. جهنم کې به مستقل پراته وي. بیا هلته کې د جهنميانو احوال تاسو واورېدل. اوس د جهنميانو نور مزید مزمت ذکر کېږي چې یوازې په دغو باندې هم نه خلاصېږي چې جهنميانو خپل منځ کې به جهنم کې هم په جګړو باندې وي، په یو بل باندې لعنت وي، یو بل سره به هېڅ محبت او مینه او د بل احترام به پکې نه وي. هلته او د اور لمبې به د هر طرف نه دی راګیر کړی، څلور طرف نه به راګیر کړی، خو یوازې په دغې باندې وی هم نه کېږي. د دې نه وروسته به فرشته به هم دوی ته خبرې وکړي او ډېرې داسې خبرې به ورته وکړي چې د دوی به هغې باندې ډېر وسېځلی شي. بیا به درېیمه مرحله کې به اعراف والا دوی سره خبرې وکړي او دوی دپاره به ډېر رټنې ذکر کړي، ډېرې خبرې به ورته داسې وکړي چې د هغې سره به د جهنميانو افسوسونه نور هم سیوا شي. الله تعالی وایي ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، آواز به وکړي خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندانو د اور. در جنتیان او جهنميان خپل منځ کې بحث شو. جنتیان چې کله جنت ته لاړ شي، جهنميان جهنم ته لاړ شي، دا مسله واضح ده چې د جهنم او د جنت منځ کې ډېرې اوږدې فاصلې شته. خو د دې اوږدو فاصلو باوجود دا هم ممکن ده او دا هم واقع ده چې داسې لارې موجود دي، داسې امکانات شته دی چې جهنميان او جنتیان به یو بل ویني او خبرې به اوري. نو په دې وجه باندې جنتیان به جهنم والا ته آواز وکړي ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، چې یقینا موږ موندلي دي هغه څه چې موږ سره یې وعده کړې وه، ربنا رب خپل، حقا په رښتیا سره. موږ د خپل رب ویلي وو چې که تاسو ایمان راوړو نیک اعمال هم کول تاسو له به جنت در کوم. هغه وعده موږ ته صحیح ثابته شوله، موږ جنت ته راورسېدو. فهل وجدتم ما وعد ربکم، نو آیا تاسو بیا مونده هغه څه چې وعده یې کړي و تاسو سره رب ستاسو حقا په رښتیا سره. یعنې تاسو باره کې داسې ویلي چې که تاسو ایمان نه راوړو او بد عملۍ هم کولې، الله تعالی هم جهنم ته اچوي، نو چې تاسو یې واچولئ که ویې نه چولئ. قالو جهنميان به ورته وایي نعم، او جهنم ته یې راورسولو او هغه وعدې د الله تعالی ټول رښتونې ثابتې شوې. نو دا خبرې د جنتیانو جهنميانو منځ کې دې دپاره دي چې د جهنميانو افسوس پې نور سیوا شي او جنتیانو ته نور خوشحالي میلاو شي. ځکه هغه خلک چې دې کافرانو د لاسه او د اسلام دشمنانو د لاسه په دې دنیا کې ډېر کړېدلي رنځېدلي وو او دې کافرانو به قسمونه خوړل چې دا مسلمانان په حقه باندې نه دي، دوی به خوشحاله ورځ بیا نه مني. نو هغه د مسلمانانو د اړو خوشحالولو دپاره او د جهنميانو سېزري دپاره به دا خبرې اترې د جهنميانو جنتیانو منځ کې وشي. د دې نه وروسته به فاذن مؤذن بینهم، اعلان به وکړي او اعلان کوونکي په منځ د دوی کې. دا اعلان کوونکي به فرشته وي، د الله تعالی په امر باندې به راغلي. اللعنة الله علی الظالمین، چې لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې. ظالم هغه چاته ویل کېږي چې هغه د بل حق د خپلو نه لاندې کړي، حقدار ته حق حواله نه کړي. نو ټولو نه مخکې حقونه په موږ باندې الله تعالی دي: ایمان راوړل، توحید منل، شرعي احکام عملي کول، د نبی علیه السلام تصدیق، د آخرت تصدیق، د حساب کتاب تصدیق، د الله تعالی حق په موږ باندې. نو اولنی حق د الله تعالی په موږ باندې دغه دی، بیا د مخلوق حقونه دي. نو کافرانو په اول سر کې د الله تعالی حقونه د عملي کړي نه دي، الله تعالی حقونه ادا کړي نه دي، دا په اول سر کې ټول نه لوی ظالمان شو. نو فرشته به اعلان وکړي چې لعنت الله علی الظالمین، لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې چې هغه کې کافران هم شته او نور ظالمان پکې هم شامل دي. لعنت باس مخکې من کړی دی
لعنت چې کوم دی نو دا خیری دي لعنت د رحمت نه لري وتلو ته ویل کېږي نو معنی دا شوه چې کوم خلک ظالمانی الله تعالی د خپل رحمت نه لري وساتي چې رحمت نه کله لري وزي عذاب ته خپل رانږدې شي داسې نه کېږي چې رحمت هم نه یو عذاب هم نه داسې نه کېږي نو چې رحمت نه لري وزي عذاب ته نږدې کېږي چې عذاب سره عذاب نه لري وزي بیا به رحمت ته نږدې کېږي دا لازمي خبرې دي یعنی یا به شپه یا به ورځ داسې خو نه چې شپه هم نه یو ورځ هم نه داسې خو نه راځي الذين حق ظالمان يصدون عن سبيل الله چې خلک بندول د الله تعالی د لارې نه سب زور باندې او سب غلط او نشریات باندې خلک به د الله تعالی د دین نه اړاو ويبغونها عوجا او لټول به ور دین کې کوګوالي مطلب دا چې عیبونه به کړی استل چې دا حکم د ترقی خلاف دی دا حکم د حقوق بشر خلاف دی دا حکم د زنانه او د حقوقو خلاف دی دا پکې د آزادۍ خلاف دی د تهمتونه ډرامې پراپګانډي او په اسلام کې به د وجه نه وجه عیبونه پیدا کول په دروغ باندې وهم بالآخرة کافرون او دوی د آخرت نه هم منکرو نو در ظالمانو تعریف شو د غټو ظالمانو تعریف شو غټ ظالمان هغه دي چې کوم په خپل مانم کافران دي خلک هم د الله تعالی د لارې نه بندي او دې سره سره په اسلام باندې او د اسلامي احکام باندې اعتراضونه هم کوي دا بغټو ظالمانو کې داخل خلک دي وبینهما حجاب د دې په منځ کې به یو پرده راشي د پردې تعریف چې کوم دی تفصیل په سورۃ الحدید کې وراشي دا به یو غټ دیوال دی په منځ کې وهلی شي د جنتیانو جهنميانو منځ کې وعلى الاعراف رجال او په اعراب باندې بسړي يعرفون كلا بسماهم چې پیژندل کېږي به د جنتیان به پیژني يعرفون كلا چې پیژني به هر یو لاره بسماهم بخبل نه خسره دې ځکه کې د اعراب باس راغی اعراب څه شي دی په اعراب باندې بسوک ناشتي دې باره کې تفسیری مضمون چې کوم دی په سورۃ الحدید کې براشي خدا غټولو حاصل خلاصه ده چې په دنیا کې چې کوم انسانان دي دنیا نه رخصت شي عمر شي د دې درې قسمونه دي یو هغه چې سوچه کافران دي سوچه کافران خلک په پوری سرات باندې هم نه ورزي ښا پوری سرات باندې پوری وتل لاغوي د پاره نشته بلکې ډایرک د جهنم دروازې ته برسول کېږي او دروازه باندې په دیکو ورته کېږي جهنم ته ورچې کېږي دویم قسم خلک چې کوم دي نو کلک مؤمنان دي صحیح مؤمنان دي دا خلک په پولیس سرات باندې په پوری وځي دریم قسم منافقان دي منافقین به هم په پولیس سرات باندې ورځي خو مطلب دې چې کله پولیس سرات باندې ورشي نیمایي ته ورسیږي په دې ټیم کې به یو تور تیار راشي مضبوطه تیار نو چې کله تیار راشي کم خلک چې ایمان لري د ایمان به رڼا شروع کی دا خلک د خپل ایمان په قوت باندې د ایمان د رڼا په قوت باندې ایماندار خلک پوری وځي د منافقین خو ښکارا مسلمانان یو پټ خنۍ نو البته الله تعالی معاملې د دې سره هم دغه لیول باندې وګړي مسلمانانو سره یو ځای په پولیس سره به ور روان کی ایمان خو دې سره یې نه نو مؤمنانو ایمان برنا کی د منافقینو سره ایمان یې نه چرنا وسره پیدا شي نو دې به استفاده شي مؤمنان به پوری وځي دی به جنتیان ته د مؤمنان د आवाज به لګي سار شي او تاسو درنا موږ هم پیدا حاصل کوم په هم پوری وځو الله تعالی ترنه اعلان وشي تاسو واپس لاړ شئ دنیا ته دغه رڼا په دنیا کې حاصلېدله دلته کې د حاصلولو ځای نشته یعنی حاصل دا ده چې دغه رڼا د اعمال او د ایمان نتیجه وه هغه دنیا تاسو نه شاته پاتې شوې ده اوس تاسو رڼا حاصلولی نه شي بیا به د هغې نه وروسته د جنت او جهنم په منځ کې یو غټ دیوال به راشي دیوال به ووهلی شي دیوال نه اخوا به جنتیان دې خوا به جهنمیان پاتې شي منافقین به ورسره هم دې خوا پاتې شي بیا دې منځ کې دغه دیوال به ډېر پلن دیوال دی به دغه دیوال په سر چې کوم دی بر سر ته اعراف ویل کېږي اعراف ښکاره نمونې ته ویل کېږي ښکاره ځګین ته ویل کېږي نو به دې اعراف باندې به خلک اوچت ناست دي ځینې خلک به اوچت ناست دي د اعراف والا خلک به څوک دي به څه چل کړی چې باره به ناست دي فلحال به دا خلک جنت ته هم نه داخلېږي او دا خلک به جهنم والا به هم نه جهنم ته به هم نه ځي دې باره کې د مفسرینو اقوال ښه کافي حده پورې مختلف شته دی خو دې کې صحیح رایې دا ده کوم چې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل کړی ده هغه وایي چې دا به داسې خلک مسلمانانو کې به داسې خلک چې هغه نیک اعمال او بد اعمال به په یو اندازه باندې نه به نیک اعمال سیوای او نه به بد اعمال سیوای دواړه عملونه په یو پیمانه باندې وي چې یو پیمانه باندې رااله نو دا به اعراب ته بره وخی جوړی شي ځینې روایتو کې دا هم دي چې دا کسانو نبی علیه السلام د اعراب باره کې تاسو چې دې کې بسوک ناشتي نبی علیه السلام ته ویل هغه خلک بناستي چې د مور او پلار د اجازې نه بغیر تل جهاد او شهیدان شوي نو دی په اعراب باندې بره ناشتي
اوس دې اقوالو کې تضاد نشته. دا دویم قول چې کوم دی د اولنی قول سره بیخي سمون خوري په دې طریقه باندې چې د مور او پلار نافرمانی یو مستقله ګناه ده. کله چې جهاد فرض کفایي د مور او پلار اجازه به کې شرط دی او دا به اجازه تل د جهاد لا نو دغه به اجازه تل دغه نافرمانی د مور او پلار د مرضی خلاف کول دا د دې سبب چې جنت نه رامنې کو جنت ته خلاص بیا دا خو شهید شوی دی، دا شهادت خو لوی نعمت دی، نو شهادت د جهنم ته داخلي ته هم نه پریدي. نو دغه دواړه اعمال په یو پیمانه باندې رالو، ګناه هم په دغه پیمانه باندې ده چې د مور پلار نافرمانی ده او دغه په مقابل کې شهادت هم ډېر لوی شی دی. نو دواړو پیمانه بیخي یو شانته کې شو. اوس دا سړی جهنمی هم نشو جنتی هم نشو، نو دا سړی بچرته لاړ چې د اعراف کې ناست. اولنی روایت چې کوم د عبد الله ابن مسعود او د عبد الله ابن عباس موږ نقل کو هغه د دې سره بیخي موزون شو چې دا هغه خلک دي چې د دوی د نیکو اعمالو تله او د بدو اعمالو تله بیخي په یو اندازه باندې دي د په بر ناست. د اعراف د زګینې د جدي په جنتیان هم ویني او جهنميان به هم ویني. کله به جنتیانو سره خبرې کوي، کله به جهنميانو سره خبرې کوي. نو الله تعالی وی وعلى الاعراف رجال، په اعراف باندې یعنی دغه دیوال په سر باندې بسړی ناست یعرفون چې پیژنې با کلم بسماهم، دا ټول بخپل نه خو سره دا به بر ناست د جهنميان به هم پیژنې، دغه مخونه به تک توري د وحشت یو لهر براخوري او جنتیان به هم پیژنې د نشانونه. نو دی به داسې وکړي چې ونادو आवाज به وکړي اصحاب الجنه، خاوندانو د جنت، ان سلام علیکم، چې سلامتیا دی پتا سو باندې په جنتیانو باندې به سلام واچي. سلام علیکم در سلامتیا جمله را سلام ګرځول دي، دا یو سنت کریمه ده. خو په سلام کې تقریبا سلام د پاره ډېر احوال دي. یو سلام د دنیا دی، په دنیا کې چې کله انسان ژوندي انسانان په یو بل باندې سلام اچي د هغې لپاره مسنون الفاظ دا دي چې السلام علیکم به وایي. اول سر کې به الف لام سی وایي او وروسته به میم باندې به پیش راشي تنوین وپینای. د دې د ژوند د سلام نه علاوه باقي څومره سلامونه دي، لکه ادري د سره داخلي کې مسلمانانو قبرونو ته هغه مسلمانانو قبرونو باندې هم سلام اچي، هغه کې به صرف سلام علیکم وایي. السلام علیکم الته کې ویل ټیک نه دي. دغه شان د کې وروسته د قیامت په احوالو کې چې کله جنتیان جنت ته ځینو استقبال ته فرشتي ولاړي، نه هغه به هم سلام علیکم جمله استعمالي. دلته کې د اعراف کم باس دي، اعراف والا چې کله به جنتیانو سلام اچي دی به هم سلام علیکم وایي. نو بدغه د ژوند مرحله بیلې دي، د ژوند په مرحلو کې السلام علیکم دی. نو ژوند مرحله چې کله تیر شي دغه نورسته بیا سلام علیکم دی په ټولو مرحلو کې. الله وی لم يدخلوها، دی بنای داخل شوی جنت ته د اعراف والا بل داخل شوی په خپل نه دیوال باندې بوچتي وهم يطمعون، دی به تمنه جنت لري، دا امید به چې مون جنت والا یو الله تعالی به یوزل بوزي. نو واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار، هر کله چې راوګرځيږي نظرونه د دوی د اعراف والا نظرونه راوګرځيږي په طرف د خوندانو د ور باندې جهنم ته پام شي، جهنم ته وګوري. قالوا نو بو يا ربنا يا رب زمنګا لا تجعلنا تمن مگر زوا مع القوم الظالمين، د قوم ظالم سره ظالمانو سره زمون حشر ونه کی، دی خلکو سره ملګری نه کی چې کوم جهنم کې په لمبو کې پراته دي. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم. ونادى आवाज بو کی اصحاب الاعراف خوندان د اعراف رجالا سړوتا زنه سړوتا په आवाज بګي سړی په جهنم کې پراته دي. يعرفونهم دی به پیژني بسماهم ونخ باندې چې د جهنمي خلق دي. قالوا ورتبوي ما اغنى عنكم اس پکار را نلستاسو جمعكم اغدال استاسو چې غړ ډالم جوړی کړی وي باقي باندې هم فخرونه کول او دغه ډالې په وینا باندې دغه په حمایت باندې ډیر ظلمونه ګناونه به تاسو کول. وما كنتم تستكبرون، وهغه چې تاسو بزان لوی ګڼو ځان مته غټ شیخ کاریدو چې د غټ ډالې سره يم د غټ دغه سره قوم سره د غټ ډالې سره به تعلق دي. هغه خبري تاسو هغه ډالې او